دا مستحق دی دا ټول ټیم ته چونکې علماء کرام ناست دي د هغوی د مخې د هغوی د شاګردانو شاګردانه د هغوی د مخې خبرې کول دا زه بې ادبي ګڼم چونکې ذمهواري ده د هغې ذمهوارۍ په نسبت سره زه دلته تاسو ته مخاطب یم زما عزتمندو څنګه چې صاحبزاده صاحب تاسو ته وفرمایل چې نن سبا هم په مولانا صاحب خلاف کوم الزام تراشي شروع ده هغه د اصلي کلر خلک دی چې پرون به مولانا صاحب سره ناست وو په یو کرسۍ باندې او د هغو سره به یې خنداګانې کولې نن د هغوی حال دا دی چې د هغه مولانا صاحب خلاف چې دی هغه پوسټونه کوي او د هغه پسې چې دی هغه الزام تراشي کوي دغه څو کلر خلکو ته مونږ وایو الحمدلله نن چې دی هغه ډیجیټل میدان چې دی هغه مونږ محاذ چې هغوی نیولی دی او انشاءالله د ډیجیټل میډیا چې کوم نوجوانان دي هغو له به انشاءالله موږ دغه موضوع جواب ورکوو او دغو ته به دا ښکاره کوو چې مولانا صاحب هغه د دې پاکستان هغه هم خیرخوا دی هغه د دې ملک خیرخوا دی هغه د دې قوم خیرخوا دی هغه د دې عوامو چې دی هغه خیرخوا دی مولانا صاحب د پاکستان شان دی مولانا صاحب هغه امت مسلمه ده زمونږ په پاکستان کې چې څومره لوړې علماء کرام دي که موږ او تاسو ګورو شیخ الاسلام صاحب مفتي تقي عثماني صاحب دغه شان د پاکستان ستر غټ علما هغه د مولانا صاحب چې دی هغه خپل قائد ګڼي هغه ته خپل مشر وایي انشاءالله دغو ته موږ دا خبره واضح کوو چې تاسو دې دا ګمان نه وي چې مخکې به مولانا صاحب یو ګراوند جوړوو یو میدان به جوړوو یو عظیم الشان هغه جلسې به کولې خلکو وایي چې مولانا صاحب یو زور دی نن الحمدلله د میډیا په میدان باندې دا خلک ولیدله چې د مولانا صاحب څومره زور دی او د مولانا صاحب چې دی هغه دا دویمه هفته روانه ده د مولانا صاحب خلاف په ټویټر باندې هغه ټرینډ شروع دی الحمدلله مخکې به داسې وه چې د ډیجیټل کم کوارډینیټرز حضرات دي په 2 غنټو کې او په 1 غنټه کې به د هغوی چې کوم ټرینډ وو هغه به غورځول نن الحمدلله خبره منټونو ته راغلې ده کله چې زموږ مشران هغه موږ ته ټرینډ لانچ کړي په 10-15 منټ کې چې دی د هغوی ټرینډ موږ مکمل ختم کړي او زموږ د مولانا صاحب هغه چرچي په پوره میډیا باندې کتلی کېږي پرې مخکې ورځو کې به تاسو کتلي وو چې دا یو خبر راغلی و چې په ګوګل باندې په دې ورځو کې د ټولو نه سیوا چې دی هغه مولانا صاحب سرچ شوی دی زما عزتمندو زمونږ د دې ډیجیټل میډیا یو ممبر دی هغه پرون د دې یو ریکارډ راویستی او صرف په یوه ورځ کې د مولانا صاحب مولانا کیسن د دې یو ټرین و په یوه ورځ کې د 8 کروڑ کسانو چې دی هغه سیوا کتلی شو دا زمونږ د ډیجیټل میډیا چې دی هغه دومره کارکردګي ده زما عزتمندو تاسو ته پته وي چې مخکې دور کې به خلکو هغه د نشر اشاعت لپاره خپل ذرایع استعمالول چا به چې دی هغه د خط په ذریعې سره هغه چې دی موږ تاسو تاریخ کتابونه وګورو موږ حدیث مبارک وګورو د هغې نظیر چې دی په هغې کې موجود دی د خط په ذریعې سره به صحابه کرام رضي الله تعالی عنهم اجمعین هغه خپل پیغام دنیا ګوټ ګوټ ته رسوو چونکې بیا دور ته تصنیف او تعریف راغی د هغې نه پس بیا چې دی د چینل دور راغی د غټ نیوزونو دور راغی د ریډیو دور پکې راغلی دی نن الحمدلله د سوشل میډیا دور دی په دغې سوشل میډیا کې به موږ شاته کېږو نه موږ به دا نه وایو چې موږ علماء کرام یو موږ به سوشل میډیا نه استعمالوو دغو قوتونو ته به دا ښیو موږ چې نن الحمدلله که ته به عملي میدان کې هم د مسلمانانو خلاف لګېږي سرش کې خو په میډیا په میدان کې هم انشاءالله دا علماء کرام ته موضوع جواب درکوي حفاظت په فکري چې دی هغه راوتلي دي د هغې خلاف به موږ ودرېږو نن الحمدلله زه په حیثیت یې ضلعي کوارډینیټر تاسو ته دا خپل ټیم ته چې دی هغه خراج تحسین پېښ کوم زموږ د سوات چې څومره کوارډینیټرز حضرات دي الحمدلله دا دویمه هفته ده او زموږ چې دی هغه اکثر ملګري په ټویټر باندې چې دی د شپې د 2 او 2 بجو پورې زموږ چې دی هغه دوی موږ ملا شو او زموږ کوارډینیټر حضرات د شپې 2 بجو پورې د مولانا صاحب دفاع کوي د مولانا صاحب په دفاع کې چې دی هغه لګي هغه